عزیزانو الله جل شانه قرآن عظیم الشان د انسان د هدایت لپاره را لېږلی دی او الله جل شانه په خپل بنده باندې ډیر زیات مهربان ذات دی. په سوره جمعه کې الله جل شانه فرمایي چې کله تاسو د جمعې د منځ نه فارغ شئ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وکله چې د جمعې د منځ आवाज وشي نو تاسو خرید او فروخت او د هر څه پرېږدئ او د الله جل شانه طرف ته رامنډه کړئ، یعنی د الله جل شانه یاد هغه شروع کړئ، د الله جل شانه د عبادت طرف ته هغه رامنډه کړئ. بیا الله جل شانه فرمای فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا چې کله تاسو د عبادت نه فارغ شئ نو پزماکه کې خارش شئ. پزماکه کې خارش څه شي د پاره؟ رزق هغه دغه تلاش پسې، د الله جل شانه فضل هغه دغه تلاش پسې، د الله جل شانه رضا او الله جل شانه خو لیکن مقصد دلته کې د رزق طلب هغه کول دي. فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، د الله جل شانه په فضل او مدد سره رزق چې کم دی هغه تلاش کوي. نو الله جل شانه د رزق د حاصلولو د پاره انسان ته ډېری طریقې هغه خودلې دي. نبی رسول الله والسلام زندگی مبارکه هغه زمونږ د پاره بهترین نمونه هغه ګرځیدلې ده، په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته دي. خو لیکن خبر راځي د رزق طلب نو په دې کې د حلال او د حرام هغه خبر راځي، حلال او حرام هغه خبر راځي. بیا نبی له صلوات و سلام فرمای آیات کریمه سره مناسب حدیث مبارک چې طلب کسب الحلال فریضه بعد فریضه، چې دا حلال مال طلب کول دغه حاصلول هغه د فرض نه پس فرض دی، یعنی د فرض عبادت نه پس بیا حلال مال هغه حاصلول دا هم یو دویمه فریضه ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، وی هغه جسم اب جنت ته چرم نه داخليږي غذي بالحرام چې داغي پرورش داغي تربیت داغي ساتنه په حرام سره شوی وي، هغه جسم بچرم د جنت ته نه داخليږي. اوس عزیزانو حرام او حلال هر سړی پیژني، هر انسان سره سر سترګشتا، هر انسان سره عقل شتا چې دا ټیک لار ده او دا غلطه لار ده. چې زه دا سرکاري نوکری کوم زما د پاره دا رشوت اغستل دا ټیک خراب دي، زما د پاره دا پیسې اغستل دا صحیح دي که خراب دي، هر انسان په دې باندې پويږي. یا یو کمپنۍ کې کار کول والا مزدور منیجر انجینیر هر څوک وي هغه ته پته وي چې یاره دا پیسې اوس ماته دا کس کم راکې دا زما د لپاره مناسب نه دي. هر چاته خپل کاروبار دا غي پته د زمونږ مقصد څوک ټارګټ کول دا چیز نه دی، مونږ یو عام خبره کوو. هر کس ته پته ده چې یاره زه دا کاروبار کوم، زه دا نوکری کوم، زما دا فیکټری دا، زما پلان کې کار دی، ډینګلې کار دی، چا سره می کار شریک دی یا زما یوازې ځان له کاروبار دی. هر چا ته پته ده چې یاره زه دا دومره پیسې د دې کس نه اخلم دا حلال دي که حرام دي، دا خو هر چا ته معلوم دي. خو لیکن خبره څه طرف ته راځي؟ خبره دې طرف ته راځي چې آیا مونږ ته هر څه پته ده بیا مونږ حرام کو؟ آیا مونږ ته هر څه پته ده چې زه دا پیسې اخلم دا رشوت اخلم دا حرام دی، زه دا یو روټۍ را اخلم دا حرام ده، ما دا لباس اچولې دی دا حرام دی، ما دا پټکې اچولې دی دا د حرامو دی، یا ما دا پیزار استعمالوم دا د حرامو دی. نستا جسم سره لګیدلی کپڑا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای دا چې خپل لباس دا چې ونیولو او فرمای چې اے صحابه اے زما ملګرو چې یو کس په لس درهم باندې کپڑا واخلي او پاغه کې یو درهم د حرام وي
د دې انسان عبادت نه قبليږي. بیا بل روایت کې راځي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل لباس داسې ونیولو او فرمایي چې اے ملګرو، اے مسلمانانو، ما چې دا کم لباس چولې دی که دا لباس کې 1 روپۍ حرام وي ستاسو ما پسې مونځ نه کیږي. بیا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل لاسونه مبارک دی غوګونو مبارکو کې داسې ورکل، وای زما دا غوګونه دي کانه شي، وای دا خبره ما نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې ده که زه دروغ وایم، وای زما غوګونه دي کانه شي، وای زما غوګونه دي کانه شي که زه دروغ وایم، وای دا خبره ما خود نبی صلی الله علیه وسلم نه په خپل اوریدلې ده. نو عزیزانو نن سبا هر چاته پته ده چې دا حلال دي که دا حرام دي، خو لیکن که تاسو د معاشرې ته نظر واچوي او انسان کې ایمانی قوت هغه موجود وي، د ایمان د اصلاح تقاضا صد کې موجود وي، دته نیکی او بدی په معاشره کې په خپل ځان کې په پوره دنیا کې د تخکاری چې او دا کار ټیک دی دا کار غلط دی، نو چې د معاشره باندې تاسو نظر واچئ نو هر یو انسان د قیامت هغه الفاظ دلته په دې دنیا کې جاری شوي دي. دا الفاظ ز بیانوم دا ما په خپل په دې باندې سوچ وکړو چې هر انسان دا आवाज کوي نفسي 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 نفسي، ز ز ز ز ز زما ځان ز ز ز ز. د قیامت هغه الفاظ موږ په دنیا کې شروع کړي دي. څه مطلب؟ حرام دی وی، حرام دی وګټم خو چې زه خشم، حرام لباس دی واچوم خو چې زه خشم، حرام دی وخورم خو چې زه خشم، بچول دې زه حرام راوړم خو لیکن چې زما بچي هغه خسته خوراکو کی، بیبی له دې زه حرام راوړم خو چې دې بیبی ته زه پاتې را نشم، دې مور پلار له دې زه حرام راوړم خو چې مور پلار ته پاتې را نشم. زمونږ طبیعتونه دې حد ته راغلي دي، زمونږ ایمانونه دومره کمزوري شوي دي چې مذکر او مؤنث ټول خپل ذهنیت دا جوړ کړي دي چې یاره بس دا نن رز دا غجون زما د پاره خکه وي، اخرت سره به ګورو وي، اخرت سره به بیا ګورو وي. هر انسان وي که چاته مخه چې یاره روکې اجي سه پلان کیا ډنګلیا مشره کشره دا کار غلط دی دا حرام دی دا مکوه، یاره جی بس ما دا ورځ نیم بس دا لږه خطیره شي کنه بس بیا به الکه اخرت ته تبا کیږي، یاره جی بس الله دې رحم وکي، هغه ځای سره به بیا ګورو. دا مونږ په خپل غوږونه تاسو به په خپل هم دا اورېدلی وي، تاسو به په خپل هم دا اورېدلی وي که په غلا بجلی بلی او د میاشت 2 میاشتو دپاره د ګرمۍ لرې کولو دپاره خپله کمره ځان ته یخی، ایسی ځان ته لګوي، نو دا کمره خو تا د 1 میاشت 2 میاشتو دپاره 3 میاشتو دپاره تا ځان ته یخه کا، خو لیکن د دې 3 میاشتو اثر ستا د دې ګناه اثر، ستا د دې حرامو اثر، ستا د شریعت د حکم نه منلو اثر، هغه بد اثر چې ستا په قبر باندې کم پریوتو، ستا په آخرت باندې کم پریوتو، د هغې اندازم ته نشي لګولی. هغه زمونږ پښتنو معاشره کې یو متل مشهور دی، وایي اله به خبر شي چې تالو د جبې له ورشي، چې دا سا دې کله دې ځای ته راورسي او د مرګ دا فرشته ته په د خپلو سترګو باندې وګوري، نو بیا به انسان ته حقیقت ښکاره شي. د هغې یو مثال زه تاسو له در کوم، د مرګ فرشته چې کله انسان ته مخې ته شي دته هر سره مخې ته شي چې ما به دا کارونه کول، د هغې یو زنده مثال زه تاسو له در کوم. تاسو ټول په دې دنیا کې اوسېږئ، کله چې زلزله راشي، زلزله چې کله راشي هر انسان ته خپل ګناه ذهن ته راشي چې ما به دا کار کول. زه د چت لاندې موجود یم، یو بلډینګ دی په 5م یا په 10م چت کې زه هلته موجود یم، ما باندې هلته زلزله راله، اوس زما باندې دومره هیبت رالو چې د هغه هیبت د الله جل شانه د یرې د لاسه هر ګناه ماته مخې ته داسې ودرېده. دا ټولو سره کیږي، ټولو سره داسې کیږي. یا یو الله جل شانه سبل آفت راولي په دې اسمان کې په سحر باندې یا په غرمه باندې یا د ماښام ته 2-3 غنټې وي، لکه یو ټیم داسې رالیو چې د غرمې نه په دې اسمان باندې تکه توره ورېځه راله او مازدیګر مونځ چې کوم دی هغه مونږ ادا کول او مونږ وایو چې ماښام دی،
داسې تو کتور اورېز وا ټول ته معلومه ده اوس لګ مخ کې تیر شوی دی دا عذاب د الله جل شانه او داسې طوفان او داسې باران او داسې غلې چې ډیر نقصانونه کړو مالی جانی هر قسم نقصان پکې شو ټول تخپل ګناهونه داسې مخې ته ودرېدل ټول تخپل ګناهونه چې کله بیا په سبب باندې دغه تحقیق وشو نو موږ په دې موبایلو کې په دې ویډیوګانو کې کتلی وای هغه طوفان نه له هغه تاویږي چې وای د امریکا کې داسې بعضی علاقې داسې دي چې هغه کې دا ډیر اکثر راځي یا سمندر کې دا زیاتره راځي هغه او به تاویږي هغه بره ورېځي طرف ته چې کم دی هغه رواني هغه قسم عذاب نو انسان ته هر ګناه چې کم دی هغه مخې ته شي نو د الله بنده چې ته په دنیا کې دا وخت تیرې نو ته چې کله ګناه کې نو ځان ته اخرت ځان ته مخې ته کا لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما ته الله جل شانه مال نه دی راکړی زمانم ډیر غریبان په دنیا کې شته الله جل شانه مال نه دی ورکړي خو لیکن چې کوم مال الله جل شانه درکړي دی پاغي باندې صبر اختیار کا او حق حلال روزي ځان د پاره ګټه د ستاسو د جنت ذریعہ ده دا ستاسو د جنت ذریعہ ده ځکه روایتو کې مرضی چې الله جل شانه چاته سور کړی دي او پاغي باندې دی خوشاله شخصه ژوندۍ تیری الله جل شانه به ته جنت نصیب کی او بل خوشخبری ده د غریبانو د پاره چې غریبان خلق د الله جل شانه مسکینان بندگان او بندگان دواړه مذکر مؤنث دواړه چې الله جل شانه مال نه دی ورکړي خو لیکن په صبر سره وخت تیر کو حرام طرف ته لاس نه دی اچولې دا په ورځ د قیامت د مالدار خلکو نه جنت ته 500 سال مخکې رواني 500 سال مخکې به جنت ته د مالدار خلکو نه زی مالدار خلک خو به د خپل مال حساب ورکي د روپۍ حساب به ورکي هر انسان به د هر یو سیز حساب ورکي نو عزیزانو یو د دنیا کې یو आवाज برپا دی هر انسان چې وي نفسي 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 بس چې زخش هر انسان مال طرف ته منډي وي تاسو په دې معاشره کې په دې دنیا کې نظر واچوي نن سبا هر الګ په موبایل باندې اپسونه پاغي باندې پیسې ګټي هر کس نوکریانو طرف ته منډي څوک وي څوک کاروبارونو طرف ته منډي وي څوک یو طرف ته منډي وي څوک بل طرف ته منډي وي حلال دي حرام دي هیڅ پروا هم نشته دي دا تمیز پدې کې نشته چې دا حلال دی که دا حرام دی آیا په دې موبایل کې زه دا ایپس استعمالوم په دې باندې زه پیسې ګټم په ټیک ټاک باندې پیسې ګټي په سنیک ویډیو باندې پیسې ګټي حرام کارونه به کوي ډانسونه ویډیوګانې ور کوي د زنانو ویډیوګانې ور کوي بربند زنانه پاغي کې راځي بربند سر غړي کې شرم حیا پکې نشته دي الکان په موبایل باندې ډانسونه ویډیوګانې ور کوي شرم ور کې نشته دي حیا پکې نشته دي خپل عزت په خپل ځان لپاره مال کوي او په دې باندې پیسې ګټي دا چورلټه حرامي دي دا حرامي دي دا پیسې زمون مقصد خو اخرت ځان له جوړول دي او خالص د الله جل شانه په دین باندې عمل کول دي زمون مقصد مال ګټل نه دي زمون دنیا ته راتلل مقصد اخرت ځان له جوړول دي دنیا نه دي جوړول زمونږ استاد په معاشره کې په دې دنیا کې تاسو نظر واچي چې چا سره مال دی وای دا انسان کامیاب دی چې چا سره مال دی زوی مدا تبا دی ولی چې د دې مال حساب به دی ورکي خو مونږ وایو چې نه چا سره زغټ گاډي دی چا سره جیدادونه دي بینک بیلنس زیات دی او کاټنو کپڑے اچي پلان کې موبایل دی ور سره ډینګریز دا سیس دی دا سیس دی دا سیس دی اوچتی عہدی دي دا اسم پکار ناراضي دا انسان چې مړ شو د دې مال حساب به ور کوي د دې روپۍ حساب به دی ور کوي نو زمونږ استاد په معاشره کې معجزانو هر یو کس په دې باندې چې وخی نفسي نفسي زمونږ ځوانان لکان زمونږ ځوانان طبقه غلط کارونو طرف ته لاسونه چولې دي غلط سيزونو ته لاسونه چولې دي
نن سبا ایس خرسيږي چرس په کلیام باندې خرسيږي په پټه باندې د دې کاروبارونه کیږي حرام دي د دې پیسې حرام دي نو زما د خپل ځوانانو الکانو ته طبقه ته دا خواسته دا مینت ته دا زاری ده چې خپل ځانونو پیژنې اخري خبره کومه موسی علیه السلام الله جل شانه نه یو ځل تاسو کو چې اے الله کله ستا بنده ته आवाज کوي نو ته څه جواب ورکې نو الله جل شانه ورته فرمایي چې لبیک یا عبدی زه حاضرم ای زما بنده موسی علیه السلام ورته فرمایي اے الله چې کله ګناهګار بنده ته आवाज کوي ستا یو ګناهګار بنده ته आवाज کوي بیا هغه ته څنګه جواب ورکې الله جل شانه ورته فرمایي کله چې زما ګناهګار بنده ما ته आवाज کوي زدری پیری هغه ته आवाज ورکوم لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے بنده زه حاضرم حکم کوا چا چې د الله جل شانه عظمت او بڑای او شان پیژندل دي اچ کله نیکیو کې داغه د سترګونه اوخ کیږي او چا چې د الله جل شانه شان بڑای او عظمت نه دی پیژندلې هغه ګناه مو کې او پاغي باندې بیا مخ پیمانتیا نه کوي د الله جل شانه شان نه دی پیژندلې ګناه او کې او پاغي باندې بیا فخرم کوي نو ګناهګار بنده ته الله جل شانه درې پیر आवाज ور کوي لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی نو زما دي ځوانانو طبقه ته دا خواسته د دنیا هر یو ګډ کې هر ځوانان الکان دي خپل ځانونو پیژنې خپل رب راضي کوي خپل رب راضي کوي پریګ دی دا غلط کارونه پریګ دی دا نشي تماشي پریګ دی دا غلطي ویډیوګانی اس فائدم تاسو نه درکې دا الله په ذات مې قسمي چې د مرګ فرشته تا مخې ته درېګه د ستاد د جسم نه به هغه روحم چې کم دی هغه بیا نشي راوته دومره یره پتا باندې راځي دومره hebat پتا باندې راځي چې ستا په جسم کې هغه روح هغه په ګټونو کې پټيږي بیا ولې چې ستا اعمال ستا مخې ته ودرېږي د مرګ فرشته ستا مخې ته ودرېږي او درېدا ستا په جسم کې چې کم روح دی هغه ستا د جسم ګټونو ته هغه پټيږي لګیا دي او هغه د مرګ فرشته ته ځان نه ور کوي خو لیکن الله جل شانه دا طریقه جوړه کړې دا قانون دی بیا هغه د مرګ فرشته ته نه په سختۍ سره روح قبض کوي ولې چې ستا اعمال ډیر زیات خراب دي نو خپل ځانونو پیژنې خپل رب پیژنې د هیڅ د چا د بل خور مور سره په بینیکا او په بی حیاي او په بی پردګۍ په دې سره خبرې کول ملاویدل دستا سود اخرت نقصان دی د دنیا نقصان هم دی ځکه چې انسان کم اعمال کوي د هغه اعمال په بدله کې الله جل شانه د هغه شانتي ژوندۍ ور کوي چې کله ستا اعمال درست شول ستا ژوندۍ په خپل ټیک ټاک شي خو چې ستا اعمال درست نه دي الله جل شانه ستا ژوندۍ نه ټک کوي الله جل شانه دې په دې خبرو باندې ماته تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله